الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أو كما قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. معزز علماء کرام، طلباء عظام او د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو، مونږ او تاسو په دې مدرسه کې په دې جامع مسجد کې د قرآن کریم د ختمونو په سلسله کې را جمع شوي یو. خوش قسمت معشومانو د الله کتاب اختتام ته رسول دی، د دی والدینم ډیر زیات خوش قسمت دي، د دې جامعي او مدرسې انتظامیه سم ډیر خوش قسمت دي. دی معشومانو ګلالو بچو سره کوم استادانو کوم قراو حفاظو خواري او مهنت کړي نو هغه ډیر خوش قسمت دي. محترم مسلمانانو، دا کوم بچی چې د والدینو په جون باندې دا الله کتاب زده کی، دغه بچی د والدینو دسترګو یخوالی او دا د والدینو ذمہ دارو کې داخله خبره ده. څنګه چې په اولاد باندې حقوق دي نو په والدینو په ذمہ داري باندې حقوق دي. په والدینو څخه ذمہ داري الله تبارک و تعالی مومنانو توي یا ایها الذين امنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، اے ایمان والو قوا انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونم د اور نه بچ کې، نو خپل بال بچم د اور نه بچ کې.
دنیا کې نن سونه والدینی دا غي سوچ او فکر دای چې زما دا بچی کامیاب شي، بیا زه د خپل بچو ته یو اعلی کور جوړ کما او اغي کې وتزه هر قسمه فیسیلیټیز برابر کم. د ګرمۍ په موسم کې ز بچو ته په کمرو کې د اے سی تنظیم وکما، دارنګي د ایر کولر تنظیم ولا وکما، دارنګي په ګرمۍ کې ز د مزیدارو پکو دارنګي کمرو کې د سیلینګونو تنظیم وکما چې زما دا بچی د ګرمۍ د تکلیف نه بچي. نو د جمی د پارا ولا جدا تنظیم کو، د هیټر تنظیم ولا کو، بیا د بهترین کمبل تنظیم ولا کو چې بچو ته مو تکلیف نه. اے محترمو، د دنیا کا راحتونه دي او که د دنیا تکلیفونه دي، که د دنیا ډیره یخنی ده که ډیره ګرمي ده که ارسن حال دی نو دا به تیریږي. ښه که چا په مړګي د ډوډۍ وخوړه اوم د دنیا زندگی تیریږي، او که چا ته د یو ټیم د ډوډۍ درک نه لګېده بیا هم هغه زندگی د هغه تیریږي. د زندگی دا گاڑی خو په منډه منډه روان دی. وہی ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ربتا ربتا چپکے دم بدم. د انسان د زندگی دا گاڑی په منډه منډه روان دی. دا لکه د وورې غونته ویلي کېږي. محترمو، مونږ په پته نه پوهېږو که د چا عمر د شپېتو نه اوړېدلي که نه، هغه موی د دې نه پس به وخت راځي، په ما به سهولتونه راځي، نو زه به بیا طاقت کې کېږم، زه به نور په جوبن کې کېږم، زه به نوره ګټه وټه کوم، نو زه به نورې منډې واما. دا سوچ نه راځي چې ما دا دونه زندگی تیره کا، د دې نه بعد خو زما مرګ را روان دی. نو محترمو، چې کله مونږ او تاسو د دې عارضي زندګۍ دپاره د بچو د سهولیاتو غم کوو، دا ممنوع نه دی. ګورې ښه، د خبرې مقصد دا نه دی چې ګینې مونږ د اولاد دپاره غم نه کوو. څنګه چې دلته د دنیایي زندګۍ دپاره د خپل اولاد دپاره غم کوو، نو الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو ته د دې خبرې امر کوي، اے زما بندگانو مؤمنانو، قو انفسکم واهلیکم نارا. دا خپل بال بچ تاسو ګورې د اور نه وساتئ. هغه زندگی چې هغه نه ختمېدو واله زندگی ده. دنیا کې کله کله یو انسان، تاسو زما په خبره پوهېږئ محترم، دا څه نوجوانان یو بل نه ډېر لرې لرې ناستي، ولې د کرونا وایرس خو نشته، داسې لږ لږ تکلیف ماف، داسې یو قدم را نږدې شه محترم. دا به د طلب شکلي ښه، او څوک چې طلب کوي هغه ته الله پاک د دین فهم پوه ورکوي. او چې نه بدله وینا شوې ده او دې ځان ته ناست دی او دې کې طلب نشته، په طلب سره الله ورکړه کوي. محترم مسلمانانو، الله رب العزت فرمائی یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اوس دا بال بچ به د اوره څنګه بچ کو؟ د دې ترتیب به څنګه یا؟ اے محترمو، چې کله زما او ستا بچی د دنیا نه په حالت د ایمان کې لاړ شي، نو دا خپل بچی د آخرت د عذابونو نه، د قبر او د برزخ د عذابونو نه بچ کول دي. چې کله په حالت د ایمان کې لاړ شي د دنیا نه. مونږ د ریون کیو مرکز کې هلته یو تنو ډیر زیات خپاو جړلې پریشان و. مونږ سره کېناستو چې کاکاجي ته ولې جاړې؟ هغه کې نه پولو چې ډیر سات مو سره خبرې وکړي چې آخر دا دونه پریشان ولې یا.
بیره ته کیسه شروع کا ویم تاسو ته کنه توجه مشته کنه جزاکم الله خیره هغه وی مرګرو زما یو بچیو پاغه می امیسی وکا سینس کې 14 ور باندې پاس کړ بیا داغی نه بعد می ور باندې امپل وکړ بیا می ور باندې اتلس کال کی پی ایچ ڈی وکا پدې زما کروڑونه روپے ولګي دي کروڑونه روپے او چې غته کله ډیګري ملاو شو د پی ایچ ڈی نو په هغه غرض باندې داغه دړه دوره رااله لا مل شوی نه دی خو دړه دوره چې پیراله نو زی پلارو ما کروڑها روپے می ور باندې لګولې وي ما ته کنزلو خیری کی چې پلار اخته تبا کا پلار اخته ذلیل کا پلار اخته داسې کا وی زه حیران وم وی ما ته وی پلارا تاغ په ما باندې پی ایچ ڈی وکا ال دارنګي ایم پی درا باندې وکا ایم سی درا باندې وکا اوس زما حالات بدل دي کنا اوس چې مان به تپوس کیږي چې مر ربک ما دینک و من نبیک زه خو ته هغه ادارې ته نیم لګلې چې کومه اداره کې ما ته ایمان خود لیکېدو تا خود داسې مسجد تا علماء تا استادانو تا امامانو تا قراء تا نیم لګلې چې غیره سره دا خبرې د کولې زه خو تا د جمعات نه لري ساتلی ما زه خو تا د دیندارونه د علماؤنا لري ساتلی ما اوس خو ما ته مخکې ډېرې خطرې را روانې دي نو پلار دا ټول ستا د لاسه ودا خبرې راتاو کې او زوی می ساور کا نو خپین چیرې واقعي حقیقت دا دی نن ډیر والدینو سره دا سوچ نشتا پدی باندې خوشاله چې زوی میټایې چولې دا پدی باندې خوشاله چې زوی می داسې ادارې ته تعلیم تلېګما چې هغه ټایې چولې الکانو جنکه یو زیپا میزونو تناستی مکتبونو تناستی بینچونو باندې ناستی کمباین سیستمی ښه دا بچی تباکول دي نو محترمو دا تاسو ته چې الله دلته دا عظیم الشان اداره درکړی دا د دې ګڼو بچو ختمونه دي نو حقیقت دا دی د دې بچو والدین دا یو خپل ذمہ داری تر سره کوي چې مونږ په خپل جون باندې دا خپل بچی د دې سوچ او فکر دا د اخرت جوړ کو دا لوی خبره ده دا مدرسه د الله نعمت دا استادان د الله لوی نعمت دا علماء کرام د الله رب العزت لوی نعمت او کله چې څوکم د الله تبارک وتعالى د نعمت شکر ادا کوي نو د الله وعده دا چې څوک زما د نعمت شکر ادا کوي نو لازیدنکم نعمت ولز سیوا کوما چا چې د نعمت ناشکری کړی دا وګوره محترمو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم الله تبارک وتعالى په مکه مکرمه کې پیدا کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسل وختم کال ورته نبوت ملو شو نبوت سرا ورته دعوت حکم شو چې خلقو ته دین بیانوا خلقو ته تبلیغ کوا اقرا خلقو ته دا قران بیانوا ګورړم بنه وਹੀ چراله محترمو نړم بنه وਹੀ دا نه دراغلي چې اقیم الصلاه منزدا کا رومبنه وحیدا نه دراغلی چې لا تشرک شرک مکوا رومبنه وحیدا نه دراغلی چې زکاتونه ورکوي رومبنه وحی چرالا اقرا بسم ربک الذی خلق رومبنه وحیدا اقرا نازل شوا
لومبنه وحی کومه نازله شو محترمو؟ اقرا. ذهن ته یو سوال لازم چې دی خوا خلکو کې شرک دی، مکی والا کې شرکو که شرک نو؟ خانه کعبه د بوتانو ډکه کړې وه، د هرې قبیلې ځان ځان ته خدایانو، د هر حاجت او مشکل د پاره جدا جدا خدایانو، شرک پکې په عروج باندې و. وګوره لومبنې وحي دا نه راځي چې شرک مه کوه. دې کې موږ ته یو سبق دی. یو ځای کې به خلک په شرکیاتو کې مبتلا وي، تا هغه ځای کې خلکو ته وایي شرک مه کوئ او دا تاسو شرک کوئ او تاسو مشرکان یې. دی وایي ما د مسلې حق ادا کړو. نه نه، تا مسله وچېړله، خلک دې د هغې ذهنسازي تا ونه که. اے محترمو، خلقو کی جوارے وی پا عروج سرا، دشمنے وی دیر زیادے، پا وڑا وڑا خبرا پا سونو کال جگڑے وی پا دی کے، شراب نوشے وی پا کی. نو اللہ دا وہی رہو نلے گلت شراب مسکے، جواری مکوے، کفریات مکوے، دبوتان عبادت مکوے، لات منات سجدے مکوے، لات منات مرا مدد کوے، بلکہ اللہ لنبنے وہی کم رولی گلا اقرا. کم اقرا دا دے اقرا فلسفہ صدا، دا دے اقرا پیغام مقصد صدے. اے محترم مسلمانانو، دا اقرا دا وہی لنبنے دا دید نازلی دو فلسفہ دادا. یو مثال سره به خبره سمجھ تراشی. یو کمره ده، پای کې غنم پرتی دي، گندونم پکې پراته دي، چکړم پکې پرتی دي، دیغه مارانو نم ډکه ده، لړمانانو نم ډکه ده، مچیم پکې ډېرې زیاتې دي. اوس که ته وایې چې دغه ځای د مچو ګبین دی، زه ورځمه لښته به ورته راواچومه، دغه ګبین به راوغورځومه، لړم بټک درکې کنه. کته وې چې دغلته دغه ګوټ کې لړمانان دی ورزما، نو مار بټک درکې. او دی خوا کته وې ته دا مار وجنما چکړو کې را پریوځي نسخه کېږي. اوس بس کوو مصیبتونه ډیر دي، کمره کې جنجالونه ډیر دي. دا کار دی وکړه چې په دې کمره کې دی یو ښکلی مزیدار لایټو لګولو. سدیو لګولو، یو ښکلی بلب دیو لګولو، رڼا دیو لګولا. تا ته پته ولګېده الاهم فالاهم چې دا دغه ګوټ نه شروع کومه، دغه ته په دې تلو کې دا خزلې پرتې دي، ګندونه پراته دي، نو لاول به دا را پاک کما. ښکاره شو درته که نه؟ هلکه دې پسې دویم نمبر په دې لاره دې ځای کې لړمانان دي، نو دا وجل پکار دي، نو دا ماران دي، نو په کلاره کلاره چې رڼا ولګېده تاله ټول ګندونه ښکاره شو که نه؟ نو اوس به یو یو ګن ختمیږي په کلاره په کلاره. اگه ته په لړمانانو ورځې که په مارانو ورځې، نو لیت پیت کېږي، خرابېږي. اے محترمو، دی خوا زنا ده، نو دی خوا جواری ده، نو دی خوا شرکیات دی، نو قتل و غارت دی. کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا تو کبھی گوڑا دوڑانے پہ جھگڑا. ستا از زما د اسنول مخکشا، ستا ساروی زما د ساروینا اوبه اول مخکې اوسکلې، په دې به جګړه وي یاره. اے محترمو، د قرآن کریم لایټ ورته ولګوه. دی قرآن کریم د نزول سره، د دې د لستو سره چې قرآن د لستل شروع که، شرک به درته معلوم شي، جواری به درته معلوم شي، د شراب و قباحت به درته معلوم شي. د قرآن کریم د لستو سره تا ته به هر قسمه برایانې معلومې شي. نو چې پته ولګېده، نو بس بیا سړی ځان د برایانو نه ساتي که نه. چې قرآن ته نه ناسته، نو شرک نشي پیژندې. چې قرآن کریم ته نه ناسته، نو ته جایز او ناجایز نشي پیژندې. چې قرآن کریم ته نه ناسته، ته حلال او حرام نشي پیژندې. نو لومبنې وحي چې راله، اقرأ باسم ربک الذي خلق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قرآن ولولا.
قرآن دا د لستو کتاب دی دا بلوله الله اکبر کبیره. بیا دا یاد ساته محترمو که چرته مونږ او تاسو دا قرآن نلولو دا قرآن نزدکو دنیا کی بم ذلتی نو محترمو پا قبر کی بم ذلتی نو پا آخرت کی بم ذلتی. گورا دی قرآن سر دنیا کی اللہ عزت ورکی. نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ پا دی قرآن سر خلق چتی اچھا بیا دی انسان کے دی عالم کے وسرسون تواضع سے واقعی اللہ نور چتی او کردتا اللہ لگا دا قرآن پو ورکا اگر تواضع سرا دی پا پنجو گرزی دل شروع شخا تخپل ذمہ داری اگر ہی رکڑلا ذکر دا علم صفت دا دی محترمو دا علم یو صفت دا دی چی سونا علم زیادی گی چی سونا علم سیوا کی گی تواضع عاجزی دا مرگرو خیال ساتل لحاظ ساتل دا بسیوا کی گی خواہ کنتوی چی ہمچو دی گرے نیستا زخلوی عالم ما زخلوی شیخ الاسلام سے بیما دک تکبر راگی دا علم علم ندی. اے محترم مسلمانانو دا قرآن کریم لستو سرا دا قرآن کریم سرا مینا محبت کولو سرا دا قرآن بطال دنیا کم عزت در کیا. دا قرآن کریم اے محترمو زما استا پزل کی پیمانے وائے دا دی مسلی دا دی منبر و محراب دا دی امام و خطیب دا دی عالم سونا قدر دے یعنی مونږ د خپل معاشره کې چې وګورو یو عام تن بی والد سے بے زمیدار سړی هغه زوی مدرسې ته وقف کړي خلک دا زمیدار بابا استقبال کی یار دا د پلان کی مولوی سے والد محترم دی جی والد محترم دا دا هغه رور دی جی دا دا هغه ماما دی جی دا دا هغه تر دی ګوره دا علم د وجه نه سونا عزت پا دنیا کے ملو شو او ار یو تنوی چی دا عالم زما دا بچو اصلاح کیا حلال او حرام را تخیا دا قرآن درس را تکی امامت را ترا کیا زما غم او خادی پا دی علماء باندی خیستا ار سڑی ہوئی کی دیکھ پڑھ لکی مزے کی ار سڑی اور باندی سوت کیا. اللہ اکبر کبیرہ دا دا قرآن عزت دے پا ایمان وی مونگ عوام الناس مسلمانان کلا کلا خپل میس کی وایو کنا چلے کدی مولیانو خدا سر سرو خوڑا وایو کنا وایو کلا کلا ممکن بی سودی راشی کنا سنگ خبر کو خپل میس کی استازانو سوک جماعت کی رشانہ وای جوڑے مونگ اوریدلی دا ډیرو خلکو پیسے ہوگا دا سر سر یو خوڑا دا رشتیاری دا سر سر یو خوڑا وی خوڑا که وی نو خوڑا زمیدار کا ټول کال اگا میخو غواگانو تا بوس را چلی ونڈا والا تیاری سکی سکی او چی دا غیر کم گوڑی او کچھ او ماست تیار شرکا بستا دی تیوسو کتا سو دا کار نکوی تاسو باندې خبر ناشنا لگی معلومی کی دا چی دل میں کچھ کالا کالا ہے ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ نہ دے علماء عزت نری دا یاد ساتے دا ځان سره ولیکه چې دا چا پزړه کې د علماء سره مینا وا محبتو د دپا الکانو کې پجینکو کې پزامن وسو کړ وسو کې با الله حافظان قاریان عالمان پیدا کړي ځان سره یاد ساته او د باز خلکو د الله د رضا د پاره د مولوی سے پته به ته بدی شي کنه سپینی جامع واچئیو لکه وګورو تا کنه کہ کاٹن جامو تے وګورا دی غریب دیم نه پاتې کیږي نو که مولوی سے ته موټر کې کېناست وګورا وتا کنه نو که غریب په سیکل کېناست نو دا مولا بداسي نه په سیکل خوښ دی نه په موټر کې خوښ دی که په پردي کور کې په کرایه اوسېږي نو عمر په خبرې کوي نو که مولوی سے خیسته کور جوړ کو کنه وګورا وتا کنه
لکه نو تا چې ته 2,000 روپۍ ورکړي ته اعتراض په کوم بیس باندې کې دا په علماو اعتراض کول دا یاد ساتي دا د الحاد د دغه اثرات دي ګوره ها په علماو اعتراضات کول تا ته علما قرآن بیانوي ستا د عقیدې اصلاح کوي اتبیام لګیایزه پسې غفار کې علماو پسې وی پګدا پسې غفا خو به مقصد شان غفای خدای ورکی چې صبرخه د گدای وی عرفیتم میں اندے سزغ و غای رقیبا آوازی سگا کم نکن درس کی گدارا د بعض خلکو کار دا د علماء پس غفل محترم مسلمانانو دنیا کې دا علم دا قرآن دا خلکو ته عزت ورکي ښه موږ قرآن ته کم بچي فارغو چې زمون کم بچي پاتم کې اته پیری پیل شي خیال ته خبر راغلی د مدرسو ته موږ ته اکثر چې څوک راولي الکه تعلیم او جی اتم کې اته پیری پیل شوی ښه بیا اعتراض دا کوي یره دا څنګه مدارس دي په دې مدارسو کې د امام غزالی غون ته کس نه پاريږي د رازی غون ته نه پاريږي د انور شاه کشمیری غون ته د ابن تیمیه غون ته دا چې ایمان پکې نه پیدا کیږي دا څه وجه ده تا چې ماته کوم نمونه راوستي وکم شاهزاده کنه هغه پاتم کې ته ډېرې پیل شو ته د غزالی او رازی جوړې چې دا خپل منځ دګینو دا ډېره خبره ده محترم دا لازمی ده د قرآن کریم سره مینا محبت دا قرآن د کول دی سره دنیا کې عزت ثوابونه حدیث پاک کے راضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچ د قرآن کریم یو حرف اولستا پا دی یو حرف باندے دتا لسنے کے ملاویگی نکالف لام میم اولستا نبی علیہ السلام وی الف حرف لام حرف میم حرف دا الف لام میم پا دی باندے دلا 10 دن 30 نے کے ملاو شوئے دنیا کې د دې تلاوت کې تا تنه کې ملاويږي دا قران کریم په ترجمه سره تصدقه تا ته د 0 رکعات نفل نام افضل ثواب ملاويږي د قران پس دکل سره په موږ کې کله کله بعضي مسلمانان دلته مولوی صاحب درس کړي جمعات کې درس کیږي کنه جزاکم الله خیرا لوی خبره ده محترم نو کله کله په موږ کې داسې شیخنی غونته پیدا شي دلته به درس کیږي او دغه ته بنیت تړي څوک دلته خو بداسې نه خلک به پوهیږي په بعضې علاقو کې کله کله د ماړه غوړ کې دی ولاړي کنه او د 60 تو ترسه واچي او د پکی پورې ځوړن کی الکه د نفل کولو نه درس ډیر هم دی دې درس کې به حلال او حرام پیژنې په دې درس کې به جایز او نه جایز پیژنې په دې درس کې به د جنت د تلو لارې پیژنې او دی بدل ته درس موري او دغل تبدی ولاړی په نفل باندې نه دا علم دی او دا علم یو باب د کول د 0 رکعات نفل نه افضل ثواب لري نو په دنیا کې د قران سره عزتونه په دنیا کې د قران سره عزت دا لازمي دي هم محترمو نو دنیا کې عزت کله د انسان د دنیا دا پیریډ ختم شه او د دنیا دا پیریډ به ختميږي ښا د دنیا دا پیریډ به څه کیږي محترمو دا به ختميږي د دنیا مثال د یو کلاس روم دی یو کلاس روم دی اته بجې پیریډ شروع شو 40 منټ پکې پوره شو تله وای لکه د استاد پیریډ ختم اوس ډبل استاد پیریډ اوس ډبل استاد پیریډ دا رنګ دا دنیا ما پیریډونه تیریږي ښا پیریډونه ختمي کی محترمو دا دنیا دا زندگی میں یو پیریڈ دے یو کلاس روم دے یو پیریڈ دی پیریڈ ختمي کی محترمو دا دنیا دا زندگی ډیره مختصر دا ذکر شاعر ویا الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب الا یا ساکن القصر المعلا اے پلوی محل کی اوسیدون کیا زرد چې تبه د خور لاندې کیږي ها
او تا ته روزانه ملک فرشتہ آواز کوي لیدو للموت وابنو للخرابی، بچیم پیدا کوي آبادیم جوړوي، خو ذهن کې دا خبر راسخه کا چې ګوري د دنیا نه بزیما بچی من نه دي، بنگله من نه دا، پیسې تا سره ډیری دي نو دا من نه دا، چا سره پیسې دا سونا خوش قسمت مسلمانان چې د مسجد ته د مدرسې ته دا ځای وقف کړی و، به پکې دا بهترین بلډینګ جوړ کړی دی، دا ګلالي بچی پکې سبقونه ویا، دا استادان پکې سبقونه خیا، دا خو مالو نو زکه پکې لګولې محترمو، دا من نه دی، خو ذهن کې دا راولا چې د دنیا نه بزما، د دنیا نه بتګمی، څوک چې دنیا ته راغلی دا د تلو د پاره راغلی، وہی اے اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے، سوک کی دنیا ترالا دی دنیا راتلو سرا دیو پیغام د سر رالو چې ګورتا دنیا کس طرح اغړولې، اے اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے، د دنیا نه بتللی نو چې د دنیا نه تلل شي کنا، د دنیا د تلو نه بعد دانه چې انسان کیسه ختم شوا، بیا یو عالم دی، عالم برزخ، عالم قبر، پای کې جون دی. او زمون دا عقیده دا د نیکانو د پارا، د صالحانو د پارا، په دغه برزخ کې، په دغه قبر کې نعمتونه دي، نو راحتونه دي، نو خوشاله دي، نو خوشبویان دي، او د بدعملو د پارا په قبر کې عذابونه دي. بیا په دې قبر کې سوال جواب حق دی، سوال جواب حق دی. کله چې په قبر کې په برزخ کې تپوس کیږي کنه محترمو، نو چې کوم یو تن صحیح جوابات ورکو نو څلورم تپوس تینا ملائکه یا دا جواب دی را لسنګ ټیک ټیک راکا، څلورم تپوس سری دا جواب دی را لسنګ راکا، نو دا تن ورته وی دا جواب می د لزک ټیک ټیک درک چې ما په دنیا کې د الله کتاب لسته او سبحان الله. وګوره په برزخ کې دی دا عذاب نه بچ شو، د رسوایی نه بچ شو، د څه د وجه نه؟ د قرآن کریم د وجه نه. او زما او ستا قرآن سره څونه مینه ده. اے محترمو، کم یو تن توجه مشته محترمو، کم یو تن یره د ملکن چې سړی راوړي د ټولو خلکو ډېره توجه برابر ښه، او دا صحیح د مسلمانانو والا کی دیندار خلک، الله دې نورم د دې تمام مسلمانانو دینداری سیوا کی محترم. نن مونږ په ځان خبر نه یو محنت کیږي محترم د بے حیايي، د عریانیت، د ارتداد، د زندیقت، دا یو محنت مسلمانانو کې شروع دی. الله دې زمونږ او زمونږ د بچو حفاظت وکړي محترم. کم یو تن چې د قبر د سوالاتو په جواباتو کې خطا شو، نو فرشتہ ورته یو بل خبره کوي، وای ته ځکه د دې سوالاتو په جواباتو کې خطا شوې، نه دې د الله کتاب لسته و او نه دې په ځان په وکړې و، دې کړو په قرآن دې ځان نو په وکړې، ځان به په وکړو کنه، لیکن من راځي کوشش وکړو کنه. دا کوشش ګوره د انکار د طرز وی دی ښا، چې خبره د کوشش و بیا کار نه کیږي محترمو. داغي وجه دا ده دی په قبر کې د ملائک وای تا د الله کتاب نه لسته او نه دی ور باندې. نو موږ کې څونه مسلمانانو ځان پوهه کړي په قرآن، 99% خلق په قرآن نه پوهیږي، د 99% پوینټ نم اخوا ورپسې ځه چې د ډیر کم خلق دی محترم. نو په ایمان وایي چې یو سړی د قبر د عذاب مستحق ګرځي په دې وجه سره چې د قرآن نو زده کړي، نو دا قرآن نه زده کول ګناه شو که ګناه نه شو؟
جواب را کې محترم قرآن په معنا سره په مفهوم سره په دې ځان نه پوه کول د دې د وجې نه په قبر کې دته عذاب ملاویږي دې د سوالاتو جوابات نشي ټیک کولی نو د قرآن معنا او مفهوم په دې ځان نه پوه کول ګناه شو که ګناه نه شوه څنګه محترمو تاسو خو ډېر خیر د مسلمانان ګناه نه وي په زرګاو مسلمانان قرآن نه دی راغستی د بسم الله په معنا باندې امزان نه دی پوه کړی دلته استاذ ته نه دی ناسته بلکې چې کله دلته استاذ قرآن راغستی که نه نو د دوه خپلې او دوه پردې او غروالی دي نو د قرآن کریم نه زده کول ګناه شوه که ګناه نه شوه ګناه نه ده ګناه کبیره ده وای شاباس قرآن په مانو نزد کول گناہ کبیره ده څنګه قرآن دا مسله خو نن زده کوې که نه دا ما ډېرو ځایونو کې وکړه ډېرو خلکو دا مسله خو مونږ نه وي واورېده دا ګناه خو چا به وایي مونږ 50 کاله کړې چا وایي 80 کاله مو کړې ده ډېر ښه خلک البته په دې جون کې یو ډاکټر صاحب و په دې خبره هغه په جړا شو او ما ته وی جنن نفس بزه دا ګناه پرېدم کومه ګناه یو ډاکټر صاحب یې ثوابې طرف ته زه په لاره را تېرېدم ماسپښین مونځ ته جومات ته ور وګرځېدو هلته یو ملګري درس کو زه یې ولیدم زه به یې پېژندم چېرته نو هغه اعلان وکړو یو مېلمه دی موږ ته لږ درس راکړي نو ما دا مضمون چې اوس کوم شروع شه دا مضمون مې بیان کړ یو ډاکټر صاحب راغی په جړا شو یاره جي دا خو ما 45 کاله مې دا ګناه کړی کومه ګناه هسې محترمو چې سړی ګناه ته ګناه نه وایي نو بیا نو څه به کول غواړي د دې ګناه نه به توبه ایستل پکاري محترم څه به کوو د ګناه نه به که نه وباسو توبه چې توبه وباسو نو څه به کوو او که نه چې ربه توبه مې ویسته هسې نه د هغه ماشوم په شان دی یو ماشومو مور پلار به روزانه تنګولو 10 روپۍ راکا 15 روپۍ راکا یو پیره یو نیک استاذ عالم داغي بیٹک ته راغلی و ورته ویل چې دا هلک مو ډېر تنګوي څه دم ورباندې وکړه نو هغه ماشوم باندې دم وکړو شابه بچې توبه وباسه چې بیا به د مور پلار نه پیسې نه غواړم هغه ویل د ما دې توبې د مور پلار نه پیسې نه غواړم هغه ویل مبارک شي بچي خو مو توبه وکړه چې کله هغه مېلمه لړو که نه راغی پلار ته یې ورمنډه کړه اوس خو مې توبه ایستې اوس خو لږې پیسې راکړه نو مونږ هم توبه ویسته که نه خو قرآن نه به تېښته کوو په دې مونږ نه بچ کېږو چې دلته راته دیوبندي مولا قرآن بیانو دی بل ځای کې راته بریلي مولا قرآن بیانو نو ربه ده ته بتلم او که هغه ته بتلم په دې نه بچ کېږو محترمو دا نمونه دا تصور د سره ختمه کې چې دې ځای کې دا بریلی دی او دا دیوبندي دی دې خو د امت کې افتراق انتشار راوستو او دا یاد ساتئ محترمو چرته هم هغه غیر خلق مسلمانان یو موټو کېدو ته پرېږدي نه ګورې ښه یو کېدو ته یې نه پرېږدي ګورې رس ترز نوې نوې ترتیبات نوې نوې فرقې په نوې نوې ایشو باندې اختلاف چې ملک دننه نو کله دا پنجابی دی او دا پښتون دی زه به پنجاب ګټم او ته پښتو ګټه ته دا ټک نه خوایې او زه به دا ټک نه دی خوایم ولې پنجابیان مسلمانان نه دي ولې سیندیان مسلمانان نه دي نو بیا چې د غټو ښارونو ته لړ شي هلته پسې جګړه دا پاکستانی دی او دا مهاجر دی دې کې انسان کې عصبیت را دننه شو نفرت را دننه شو بیا په مونږ کې زما پلان کې قوم دی او ستا پلان کې قوم دی نو بیا کله بعضې قومونو ته سپک ګوري نو دا خو د هندو کلچر دی محترمو په هندوانو کې به هغوی په ذات پات کې دا امتیاز کو نو محترمو چې بیا د پاکستان نه بار وځي نو بیا پس خبره بیا کومه ایشو ده دا بنګالي دی دا پاکستانی دی دا سعودي دی او دا مصري دی مصریان داسې او بنګالیان داسې او پاکستانیان داسې هلته بیا اختلافات نو چې مذهب ته را دننه شي محترمو نو بیا
دا دیوبندی دی نو دا بریلی دی نو دا سلفی دی نو دا پلان کې دی نو دا پلان کې نو چې بریلیت کې وردن شي نو دا سرو پټکو والا دی نو دا شنو پټکو والا دی نو دا زیړو پټکو والا دی دا پکې بل پټکو والا دی کې بیا بنا شي نو ته محترم یو غیر مسلم مدینه اسلام تراشي دا ګورې په قبر کې چې رب دلته دیوبندي او دلته بریلی او قرآن دکا تاله چې چام قرآن بیانو او دام یادو ساته محترم که چرته یو لوی شخصیت ډېر لوی شخصیات دي بزرگان دي که هغې مونږ ته دا وویله چې دې قرآن ته مه کښېنئ کله کله مونږ منو که نه د عالم صاحب خبره ومنو د عالم هره خبره به نه منو اوس که تاسو ته ما ووي زه میلمه ما او زه تاسو له جرګه کوم او د قرآن ته وګورئ ستاسو جومات کې استاد قرآن بیانوي دې استاد ته مه کښېنئ دا خبره به زما منئ دا خبره به زما نه زما د استادانو چې درته وکړي اے زما په استادانو کې د تفسیر استاد حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری حفظه الله تعالی زید مجده بارک الله فی حیاته و علمه و ماله اے محترم مونږ ته ډېر زیات ګران دی مونږ ته قرآن ښودلی مونږ ته عقیده ښودلې ده مونږ ته طرز بیان ښودلی دی مونږ ته انداز د درس قرآن ښودلی دی په مونږ په خپلو شاګردانو د هغې ډېر زیات احسانات دي که زما دغه استاد زما دغه شیخ زما دا مرشد دلته کې راشي مونږ تاسو ته وایي چې ګورې قرآن به د امام صاحب نه نه زده کوئ خبره ومنو بعضې خلک مني ګورې دی اے محترمو مونږ ته په دې بزرګانو کې په مشرانو کې یو بل محبوب شخصیت هغه وفات شوی دی مونږ ته ډېر زیات ګران ډېره مینه مو د ورسره حاجي عبدالوهاب صاحب رحمت الله تعالی علیه ډېر لوی بزرګ ولی الله ښه څوک چا چا لیدلی وجي صاحب رحمت الله علیه چا چا لیدلی ها جی ډېر لوی شخصیت ډېر لوی بزرګ هغه اجي صاحب محترمو ماوی کې د ملکن نخکته د لوډ سپیکر کار پرې خدا جو ټول پاکستان کې د غالب ښه اے محترم مسلمانانو که حاجی عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه الله را ژوندي کی او مونږ ته ایماندارو دی قرآن ته مه کښېنئ خبره به منو نو چې دا دونه بزرګان راته وایي که دا قرآن مه زده کوئ د هغې خبره به نه منو نو که په چمګاونډ کې راته څوک غوږ کې پس پس کوي چې قرآن ته مه کښېنئ نو بیا خو به خبره منو که نه که څه دینداره طبقه راته وایي چې قرآن ته مه کښېنئ خبره به منو اے محترم مسلمانانو په قبر کې چې کوم یو انسان د سوالاتو په جواباتو کې خطا شو ملائک ورته وی نه دی قرآن زده کړی و نه دی قرآن لوستلی و د دې وجې نه ته د قبر په سوالاتو په جواباتو کې خطا شوې که چېرته تا په دې قرآن ځان پوه کړی وې نن به ته د قبر په سوالاتو کې د دې په جواباتو کې نه وې خطا شوې راځئ مسلمانانو اے د کتیاړې مسلمانانو نن به دا واده کوو یو به توبه وباسو د دې ګناه نه چې اوسه پورې مو دا ګناه کړې ده قرآن مو نه دی راغستی نه مو زده کړی په صدق کې دل سره د ماښام وخت نږدې دی توبه به وباسو او د توبه استو ترتیب بدای نن نه بعد به یو ټکي شروع کړو د قرآن خوښه مو ده تاسو به دا خو ډېر ګران دی زمونږ دا کمبل میلمه چې را روان دی زمونږ محبوب دوست مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب حفظه الله تعالی دیوی زه په جیل کې وم دا مضمون مې بیانو په جیل کې نو یو بوډا بابا وی هغه وی چې دا ګناه خو مام دا شپېته او یا کاله کړې ده څو کاله بابا سره فکر پیدا شو دوی ما ته وی چې زه به څنګه سبق شروع کما څنګه به دې ګناه نه بچ شم وی ما ته بابا یو ټکی به شروع کو ته یو آیت خو ته نه یادېږي کنه یو ټکی به شروع کو ته به دا زوته یو ورځ نو په سبا ته به دویم ټکی وایو ایک دی دریم ټکی ته پکې اون رسیدو مرګ راغی نو د قیامت پر ورځ به الله د قرآن والو په سب کې را پاسي ټکی به دې بوي وی بابا ته می شروع کا
چې الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله لدی. څنګه سبق مې وته وی وای او معنی وکي ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله لدی. وای شاباش ګرانه ده کاسانه ده. وی بابا یو زر تسبیح پیدا کړی وی کنه ټول عرض لګیاو الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله لرا ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله لرا چې دا تزیر پیری وی دا پخیږي کنه نو پسار تر رب العالمین نو مې اوسره زوتاو به ځان ته زوتاو وی هغه بابا پسو میاشت کې قران په یادوم ختم کو په ترجمه ختم کو. نو اے محترمو تاسو نن شروع کنه دا الحمدلله مشورو کنه مبارک مشن مشورو کا واده کو مور سره کو چې دکو شروع کو د لماو کنه دا بس تاسو ختم تبیارات للغوړي محترمو. اے یو ټکی وای یو میاش پوری دا یو سپارا په یو ټکی سره وایا نو دا الفاظ د قران بیا راځي اولایکا دغه کسان نو دا رستو بیا په کې اولایکا ډېری کرا تراغلي دي دارنګي ذالک الکتاب قران کې ډېر پیری راغلي دا بعض الفاظ په کې بیا راځي نو لومبه سپارا د په یو ټکی سره ویلا نو دویمه سپارا دو ټکی کا درې ټکی کا تا تاسو سانه را نو دریمه سپارا یو آیت دو آیت سره ویل شي نو دریمه سپارا تر رکوع سره بیا ویل شي څلورمه سپارا پو سره ویل شي په درې میاشت کې به قرآن یاد کی په څو میاشت کې او دې څوک زده کوي کنه وعده سره چا کو چې نن پس به دا قرآن زکو چې د قبر په سوالاتو کې خطا نشو لاس یو منټ اوچت کې چې ماته پته ولګي محترمو دې بعضو پکې داسې غونډه کړي اول اے محترم مسلمانانو وګورا دا قرآنی کریم په قبر کې پکار راغی کرانه دا جيبه مرګره دی ښا او اے محترمو بیا چې کلا د قیامت ورځ دا دی قرآن لستونکو تبا دا الله د طرف نه ویل کیږي دا قرآن لولې د جنت په درجو باندې خېږي چې کوم زیته د اخیری آیت ورسو هم اغستا مقام بیا نو قیامت کې وګورا. او بل محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ابو امامه رضی الله عنه روایت ده صحیح مسلم کې نقل شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اقرأوا القرآن دا قرآن ولې ورخا دا قرآن د لستو کتاب دی دا د ذکری کتاب دی دا د انقلاب کتاب دی دا قرآن معاشره کې انقلاب را ولی دا قرآن تا عقیده برابرای دا قرآن په ملک انقلاب را ولی دا قرآن کریم کافران اسلام ترا ولی وګوره پیریانو لکسات قرآن اوریدل هوا زندگی بدل شو کنا اغه پیریانو سوی ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. اے محترم مسلمانانو یہ قرآن کې بل یو کمال دی دا چې په صحیح نهج سره بیان شي کنا دا غیر مسلم اسلام تراولی نو دا مسلمانان چې نومي د مسلمانی او دی مسلمان نه دا سی بسوک ملاوی کی محترم چینوی مسلمان یا مسلمان نہیں جزاک اللہ چاچا وی دنیا دا ماشاءاللہ دا خلق قرآن تناس تخا دا سی زبادی دا کہ تپوسو خلق وی توبہ خطوئے توبہ دا سی مسلمان بسنگے چی مسلمان بنی وی توبہ نا علیکہ موزبم کئی بیابم دے مسلمان نی گورے روجی بم نیسی بیابم دی مسلمان نی زکاة بم ورکی بیابم دی مسلمان نی اے عام جماعت نا د خانقابی تعمیر بم کئی او بیابم دی مسلمان نی دا سی دکا دا سی ندا. اے محترم یو خبر میں ذہن ترالا ویکم دا تکانا تا خبوائی نا خجی وایو با زمون دی ملک پاکستان تا یو عالمی مبلغ هغه په دوره باندې راغلی او داغي ډیر زیات برکات دي دغه دورې او دغه بیانونو ډاکټر ذاکر نایک حفظه الله ارتو په خوشاله دي مسلمانان کنه سونه خلق دغه په لاس الله دین اسلام تراوست لوی خبره او بغض او حسد خو ساتنی پکار الله دا هغه نه په دنیا کې دا کار اخلي نو چې دلته زمانه ډیر کار
الله ناخلی نو زه به الله نه سوال کوم چې رب زمانم ډېر کار والی دا نه چې زه د یو تن خپې وام بیا او بیا دې ورپسې پراپیګنډ کوم او بیا دې پې فتوې لګوم او بیا دې پې الزامونه لګوم زما په وجه چې تا یو تن کلمه نه ده ویلې او زه لګیا یم چې د لکونو خلکو د هغه په لاس اسلام قبول کړ بیا دې ورپسې لګیا یم محترمو چې کله دغه ډاکټر ذاکر نایک عالمي مبلغ دی داغه په لاس باندې داغه په دعوت باندې داغه په سپیچز باندې داغه په بیاناتو باندې سیکان اسلام تراله عیسایان اسلام تراله هندوان اسلام تراله يهوديان اسلام تراله نارینه اسلام تراله زنانه اسلام تراغللی د ارچا سره مینه ده کنه ده دغه هغه غیر مسلمه دي چې ښکاره غیر مسلمه دي دې پورې خبره زین تراله کنه لکه ذاکر نایک سره مینه رااله کنه او اے محترمو د دغه نه یو بل سخت کار دی یو بل ګران کار دی داسې کسان ځان ته مسلمانان وایي پکا مسلمانان ګیریم خیسته خیسته پټکیم خیسته خیسته منظم د جمع سره تاجدم پابندې سره عمریتم ارکال دي حجونم پکې ادا کوي قربانیم کوي زکاتونم ور کوي او محترم مسلمانانو باوجود د دینه دغه سړی د دار اسلام نه خارج دي خبره مو خیال ترانه لا څنګه خارج دی د الله د صفاتونو نه یو صفت مخلوق ته ورکړي دي نو دا مخلوق د صفت د خالق د صفاتونو نه یو صفت د قبر ته ورکړي یو صفت د الله پیر کې غنلې دي فقیر کې غنلې دي نظر نیاز او منفتا دی قبرونو ته اولیاء او باباګانو ته وړي کله د فقور کې سغلا وشوا لان کیږي کې خزر اوته نو سړی راوته دي نو کې غل معلومي شیشه کې غل معلومي تاسو علاقو کې داشته کنه او بعض علاقو کې خلک لان کیږي کې سړی راوته دي او دا کمیس په لیشتو کې جادو معلومي یا کوډه منتري معلومي دم پاکستان کمیسونو والا یو دمګری ته یو میلمه راغی هغه دمګری ورته وی چې میلمه کمیس براوړي چې پناب کم دتا هغه زبوس هغه باډوان تزم نو زب کمیس راوړم دې کې دا هغه دمګری د کمرې نه اوتی دي نو بار داسې یو تار ځوړند پای جامې پرتې وي د دمګری الته نه یو کمیس راواغستو لږ سات پس راغی هغه دمګری دی چې کمیس مې راوړو هغه پلیشتو کو یو پیرا دې پلیشتو کو وته وی ید الله بنده تا خو ځان تبا کړي پتا باندې خو کالا جادو شوی دی هغه ته په غاڼه کې په مخ ورو دا خو خپل کمیس ته مړه دونه پتا وته نه و اے محترم د چا په دغه پیر فقیر باندې عقیده او ایمان دی دی منځونم کوي خود کارونم کوي خدا سړی د مسلمان ویلو مستحق دی دا مسلمان دی ګوره ها او دا صحیح حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایي سوچ نجومی او پالګر تراغي پدې نجومی او پالګر د یقینو چې دې ما ته غلم معلومول شي دې ما ته کوډ منتر معلومول شي دې ما ته قسمت معلومول شي وې دې سړي په دې قران کریم سره کفر وکړ نو اگر ګرو دي نشي نو اسه محترمو د داسې خلقو کثرتم ډیر زیات دي ښا داسې خلقم په معاشره کې ډیر زیات دي کم قسمه خلق نجینا خبره یې راشه کم قسمه خلک ډیر دي داسې مسلمانان ډیر دي چې ځان ته مسلمانان وایي د نیکې کارونم کوي نیکان صالحانم دي غلطه عقیده را مړی را مدد کوي را مدد چلوي ځوان چغي وایي یا علی مدد چغي وایي ځان ته مسلمانم وایي اے محترمو نظر نیاز درگاہونو تم وړي قرآن کریم کے اللہ فرمائی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اللہ وی دا سے خلق دا ایمان دعوی کئی باوجود دا ایمان دا دعوینا دا خلق مشرکان دی دا قسم مشرکان پلکونو چاہے اسلام تراوستو پا ایمان وائی تاسو سکن دی معلوم
دا قسم خلق چې ځان ته مسلمانان وي او ایمان پکې نه و، عقیده غلطه وا، درگاہونو ته بتلا، منجورانو ته بتلا، جادوګرو ته بتلا، دا قسمه چې ځان ته مسلمانان وي او مسلمانان نو دا د چا په لاس مسلمانان شو؟ خبر نه راځي، جواب نه راځي. شیخ القرآن رحمت الله علیه زبردست، شیخ القرآن داغی مرگری، شیخ القرآن داغی شاگردان، شیخ القرآن د شاپور رحمت اللہ علیہ، شیخ د کابل گرام رحمت اللہ علیہ، شیخ سلطان غنی عارف رحمت اللہ علیہ، شیخ عبدالسلام رحمت اللہ علیہ، شیخ فضل حق سیبا دا د دې خلقو او شیخ عبدالشکور صاحب حفظه الله دارنګ نور دیگر مشایخ ډېرې سختې تیرې کې ها اکرامونه ورته نو شوي، استقبالونه ورته نو شوي، ټوډېګانې ورته چا نه ورکولې، خلکو په کاڼو ویشته، خلکو په بدنامې لګولې، د قتل منصوبې جوړېدې. الله اکبر کبیره. شیخ القرآن رحمت الله علیه داغه د مرګ د وجلو 63 منصوبې جوړې شوې وي. اسد لایک او د مینې محبت دا خلک مستحق دي کنه چې کوم بنیادی کار یو کو ښکارا کافران اسلام تراله، ښکارا کافران د چا په لاس مسلمانان شو، هغې سره به مینه کوه او چې دا پټ پټ مشرکان د شرک ګندې وپېژنده، د شرک مذمت ورته بیان شه، د شرک نه توبه ویستا، د کومو علماو د داسې وړوکې کار نه دی، د توحید او سنت اشاعت او محنت دا یو عالمگیر نیټورک او پروګرام دی. اے محترم مسلمانانو، نو اے محترمو د قرآن کریم د وجنا دا چې نن دلته ختم دی دا د الله لوی نعمت دی. چا چې د نعمت شکر ادا کړي الله ورته هغه نعمت سیوا کړي دی، چا چې د نعمت ناشکری کړي دا الله رب العزت دینا هغه نعمت اغستی دی. اے محترم مسلمانانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله مکه کې پیدا کو، 40 سال بعد لومبه وحی نازل شوا. کما اقرا قرآن لستو سره ارس معلوم شو کنه، خبره دغه دینه شروع شوی وکړه. قرآن لستو سره او چې نیلو دنیا کې امتیار، قبر کې امتیار، آخرت کې پریشانه. اے محترم مسلمانانو، نبی علیہ السلام اقرا باندې عمل شروع کو، د قرآن بیان شروع کو. اج څنګه د دې بیان شروع کو نو خپلوانم خلاف، رشتہ دارم خلاف، عجیبه کتاب دی ښا. مونږ کله کله وایو چې قرآن دی بیان کما مخالفت دی ونشي، دې سره مخالفت لازمی دی. د دې قرآن مقابله به کیږي، خلک به د مقابلې کوشش کوي، مقابله کولی نشي خو د کولو کوشش به کوي. اے محترم مسلمانانو، نو دی مکی والا د دې نعمت ناشکریو کا الله رب العزت دینا آغا نعمت پورته کا، مدینه منوری ته دینا بوتلو. نو اسنا چې زمونږ پړه کې ناشکری راشي. اے محترم مسلمانانو، دا قرآن کریم چې نن د دې ګلالو بچو ختم دی، دی کې چې څونه خلق شریک دی د اداره کې، دی اداره کې چې د چا څونه کومک دی، څونه کوآپریشن دی. اے محترمو، د مشرانو، د کشرانو، د نارینو، د زنانو، د دې ګلالو بچو په دې قرآن لستو کې، د دې په دې ختمونو کې چې څنګه د استادانو ثوابونه دارنګې د انتظامیي والا ثوابونه، نو د دې سره د کوآپریټرانو ثوابونه. دا داسې کتاب دی محترمو. اے محترمو، دا خو داسې کتاب دی. ګوره مونږ ته په معاشره کې د اولاد حقونه خیا چې قو انفسکم واهلیکم نارا، دا داسې عظیم شان کتاب دی. مونږ ته د زنانو حقونه خیا چې ګوره یاد ساته که ته خاوند دی نو پتا باندې ستا د بیبي حق دی. ګورې دی بیبي ته به د وینځې غونته نه ګورې، دی بیبي ته به د مور غونتم نه ګورې. زموږ معاشره کې افراط و تفریط دی. بعضې خلکو د دې خپلې بیبي نه ډېره وینځه رغه کړي یا توجه نه ورکوي، وخت نه ورکوي، د مینې محبت خبرې ورسره نه کوي، یا ټوله ورځ په بار او چې راشي نو کور کې به را موبایل راوالي که نه.
هغه بیبي ورته ټوله ورځ انتظار کړي چې خاوند به مې راځي، یو ځای به ناسته کوو، ډوډۍ به خورو، دارنګې څه خبرې اترې به کوو، او دا سیب موبایل ګوته ولا داسې ګوته پې مږي لګیا یې. دا تا د بیبي حق ضایع کړ. دا قرآن مونږ ته وایي په تا د بیبیانو مونږ ورې حق دی. دا قرآن کریم مونږ ته دا وایي دی بیبي ته دی به افراط و تفرید به نه کې چې ته ورته بیخي توجه نه ورکې، او داسې به هم نه کې چې بیخي د خانه کعبې نه دې مونږ ته کړې ده. بعضې نوجوانان یې که مور پلار ته راشه نه وایي، بوډا پلار یې دی غریب په سرو سترګو جاړي، هغې ته راشه نه وایي. دا یاد وساته تا د مور پلار ګورې خپل ځای دی. او یې بله خبره محترمو، دا مور پلار هغه هستې دي که نه چې دا بچی ورته د 10 روپو سیو راوړي، دا بوډۍ مور دونه خوشحاله ده، په غم کې په ښادۍ کې دعاګانې کوي، زما د بچي غونته بچي دی الله هر چا ته ورکي، زما ډېر زیات خیال ساتي. دعاګانې کوي که نه کوي؟ تهجدو کې هم دعاګانې کوي، په ګڼه کې هم دعاګانې کوي. هغه بوډا پلار اجره او جومات کې هم لګیا دی، چېرې زما د بچي غونته بچي دی الله هر چا ته ورکي. اے محترمو، دی بابانا او بینه که تپوسو کی چې ستا دی بچی څه فلسطین پته کړی دی، کشمیری پته کړی دی، دا دونه دعاګانې ورته کې. مړه د 10 روپو چاکلیټ پلار ته راوړي، د 10 روپو سیو ولا راوړي، د 10 روپو کباب ککوړې ولا راوړو. دعاګانې کوي که نه کوي؟ ها جی. او دک بیبي ته دی د یو 20,000 روپو جوړه راوړه، د یو 10 لک روپو والی او دارنګې جونکي ورته راوړه چې ته دعا کوي. داسې غلی شوې دي، ریشال وایي، ریشا وایي، یریږې را یریږې ما څوک خبرې کې نه ریشا وایي. محترمو، دغه بیبي چا اوسه پورې د بیبي دعا اورېدلې؟ اوس د ریشاو ځای کې ناسته یو ریشا نه وایي. اے محترمو مسلمانانو، نو د مور پلار جدا حیثیت دی او د بیبي جدا حیثیت دی. دا مونږ ته قرآن وایي ګورې بیبي مخه پکوا ولهن الله اکبر کبیره وعليهن مثل الذي عليهن بالمعروف. د بیبیانو ګورې حقونه دي، دی له به وقت ورکې، د دې مهر به ورکې، دی له به جوړه جامه راوړې، دارنګې د دې سکنا، د دې ستوګنا، د دې خرچا، د دې دارو درمل، دا په چا دي؟ دا په نارینهو باندې دي. دا دونه لوی حقوق قرآن کریم د زنانو مقام ښیي چې دا زنانه ده. دا قرآن مونږ ته ومن رائټس ښیي. الله اکبر کبیر. نو دا د الله لوی نعمت دی دا قرآن کریم، او الله تبارک وتعالی د نعمتونو تذکره کوي چې دې قرآن نه به تاسو پوهه څنګه حاصلوئ. وجعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. ګوره الله تاسو پیدا کړی دنیا ته راغلی نو په هېڅ نه پوهېدی. وګوره الله تاسو له اسباب د فهم درکړه، د علم اسباب یې دله درکړه، غوږونه یې دله درکړه، سترګې یې دله درکړې، ړونه یې دله درکړه. دا په صحیح ځای کې استعمال کې راوله، او کوم خلک چې دا نعمتونه په صحیح ځای کې استعمال کې نه راولي، نو بیا الله فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل. دا د زناورو نه بدتر دي. اے دا الله د نعمتونو شکر دادې دا غوږونه دي، نو دا په داسې ځای کې استعمال کې راوله چې الله پې خفه نه شي. په دې غلطې خبرې مه اوره. دا سترګې دي په غلط ځای کې د استعمال نه وساته. دا زړه دا خپل خیالات دې پاک کا، خپله تزکیه دې وکړه. اے محترمو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. کله چې انسان وفات شي د د عمل سلسله ختم شوا، خو 3 کارونه دي. که د په خپل ژوند کې دا 3 کارونه وکړه که نه، پس د مرګ نه بدل راغی کریډټ او ثوابونه میلاویږي. یو صدقې جاریه ده، خپل مال په داسې ځای کې لګول چې د هغې فایدې دوامي. محترمو، دا مدارس دا مونږ سره د صدقې جاري یو بهترین مصرف دی. محترمو، من صدقه جاریه او علم ينتفع به. هغه علم چې نه پتې خوره شوه. محترمو، هغه علم چې جګړې، نفرتونه، دشمنۍ
الله اکبر کبیره. د کم علم نه چې نه پتا تا د خلق عقیده په برابر شو او کنه نفرتونه خلق د علماو نه اړه موړ شو. الله اکبر. او علم ينتفع به دریم او ولد صالح يدعو له د چا نه رستو نیک اولاد پاتې شي. اې دې بچو قران وی دې ګلالو ته وګوره دا د مور پلار د پارست کې جاریه ده دي چې تر سو پورې سوا د قران سبقونه وای کنا نو مور پلاری کم مړم وی اغیله به ثوابونه رسیږي. نو محترم دا برا سره وعده کوي چې یو بچی به د علماو ته حواله کو چې دین راته بهترین عالم جوړ کا سدي انجینران شي سدي ډاکټران شي دا یو بچی به پکې سي دا به څوک ان شاء الله یو بچی علم توقف کوله صحیح ده کنه محترم. دوی محترم چې کوم مسلمانان اغي علم نشي حاصلولی کنا نو مولانا الیاس رحمت الله علیه دا کوم ترتیب د سیروزو د چلو شروع کړي کنا دا بهترین لار ده. نو دغه مهنت کې بم سنا خپل وخت او مال بدن لګو کومه ده کنا کله سیروزی تا کله شپې جمعې تا کله چلې تا. او بل محترمو دا برا سره وعده کوي ار چرته چی ارزه کی چی د خپل امام صاحب نه قران په مانو سره زده کو درسونه کې وکینو خو هم دا تاسو ډیر په مینه محبت سره ناست او کا زه ستړي راغلی ما یقینو کې چې تاسو مخامخ کې ناستم کنه زما غستړیواله ختم شوه. الحمدلله ثم الحمدلله دین په نسبت سره لیدل کتل شو. الله دې تاسو د ټولو جوړې د خیر ډکی کی. الله دې دا ګلالي بچي د خپل والدینو د سترګو یخوالي وګرځي. کما نه په خبرو کې څه کمی بشي شوي زما زیارت کوم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.